السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو ده تاسو ته یاد وي چې په سوات نه واده شوي جینۍ چې نوښار ته واده شوې وه د هغه ښځ چې دا د خاوند نه څلوېښت ورځې بعد عزتمنو د خاوند نه وتښتېدله چې څلوېښت ورځې بعد عزتمنو دا بیا پیدا شوه چې د مور کور کې وه چې مینوال دې خاوند ورباندې جرګه کړې ده ښځې د خاوند نه انکار کړی ویل چې زه خاوند سره نه ځم راځه مینوال چې دغه خاوند بیا مجبور شوی دی په د کابل کې بیا خودکشي کړې ده ځان یې یعنې په اوبو باندې وړی دی ټول معلومات عزتمند زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم انشاء دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړه تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو اوس تاسو دغه شانتې بې ګناه کتونه کېږي چې نن څنګه یو ځل بیا عزتمنو په نوښار کې یو خاوند د ښځې لپاره داسې خودکشي وکړله مینهوالو دغه ښځه چې ده نو د تاسو ته یاد وي چې دغه ویډیو تاسو سره موږ په دې چینل کې شریک کړم ده تاسو کتلی هم شئ مینهوالو دغه ښځه چې ده نو د سوات نه نوښار ته واده شوې وه چې دغه خپل خاوند یې نه و خوښ د هغې نه بعد عزتمنو څلوېښت ورځې بعد دغه ښځه د خپل خاوند نه وتښتېدله چې بیا یې یادو څه پته نه لګېدله چې دغه خاوند ورباندې په سرو سترګو باندې جړېدلو او ویل چې زما خپله ښځه کور ته راځه نو دغه ښځه چې په اخر پته ولګېده نو د مور کور کې ناستې وه چې اخر اوس عزتمند دغه ښځې چې دی نو د خپل د خاوند نه انکار وکړو ویې ویل چې زه تا سره وخت نشم تېرولی نو دغه خاوند بیا مجبور شوی دی د نوښار د کابل کې ځان بیا ډوب کړی دی یعنې خودکشي کړې دغه سیند په غاړه یې مور ناسته ده او په سرو سترګو جاري وایي چې زما زوی دې اوبو وړی دی مینهوالو ون ټوټو والا غټ کوشش وکړو خو تر اوسه پورې لاش لا نه دی پیدا کړی الله تعالی دې وکړي چې دغه کس دې پیدا شي او خپل مور ته دې حواله شي زموږ د عزتمند نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي